شکر الحمدلله. منګه یو ویډیو ورکړې وه چې لکه د چا یخته هغه غورځېږي، کمزوري وي. نو یو ورور ماته میسج وکړو، وایي قاري صاحب الله دې ستا په عمر، مال، جان، اولاد کې برکت واچوي، خو ډېر دواګانو کې رنګ کمه. نو ماته وایي قاري صاحب کومه وظیفه چې تاسو په نټ باندې ورکړې وه، هغه وظیفه په هغې باندې ما تجربه وکړه. اوس زما هغه یخته مخکې به غورځېده، اوس د هغه غورځېدو نه منع شوي دي. مطلب څه چې ډېر زیات به غورځېدله او په هر ځای کې راته تکلیف و، ملګري خواته به ناست وم او هم به راته تکلیف و. داسې غسل به مې کول، نو هم به مې یخته ورسته کتله، بیا به ما لیدلي غورځېده به. نو ما هغه ویډیو ورکړې وه، ډېره پیدا میلاو شوه. اوس ما دا بیا هم وغوښتله چې تاسو سره هم دا شریکه کړمه. نو خفه کېږئ مه، که ستاسو یختو مسله وي، په یختو کې پخې وي، په یخته کې ګندګي یا په یختو کې دانې وي غورځېږي، پاڼه به ښکلی مزدار ولیکي او ښکلی مزدار شړشمو تیل چې ته د شپې ویده کېږي، شړشمو تیل باندې به جوخ جوخ خپل سر مالش کې انشاءالله العزیز. او دا زما مسلمه تجربه ځکه ده چې زه پخپله الحمدلله هم استعمالومه. انشاءالله العزیز هغه ورور ته خو ما دغه شاله ویلو چې تاسو به کاغذ باندې دغه شاله ولیکئ، هغه ویډیو کې چې ما څنګه ویلو هغه شاله هغه شاله وکړه. ما دغه شړشمو تیل دا یو بوتل نیم بوتل پاکې به دغه پاڼې ور واچې، لیکل به پکې تا کړي خو ښکلی مزدار لیکل درته وایم. او چې کله هغه تیل نیمې ته راتلی ختمېده، کاغذ به ترې لرې کېنو، زه به بازار ته او نور تیل به راوړې، هغه به پکې ور اچ. نو خوښ همداره تاسو سره دا وظیفه درکړمه. خو بالخصوص اجازت به هغه خویندو میندو وروڼو ته میلاویږي چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې وروڼو خویندو ته هم ور ورسوئ. ټیک ده. په کمنټ کې به صرف شکرانه دا وي، کمنټ کې به ضرور سبحان الله لیکئ. زما طرف ته بالکل تاسو ټول ته اجازت میلاو شو. دا الفاظ مبارکه دي: بسم الله الشافي، بسم الله الکافي، بسم الله المعافي. دا الفاظ به ولیکي او دا یو الفاظ دا غون الفاظ به ولیکي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ٹھیک ده. او په اخر کې یا حي یا قیوم. دا غون په یو پاڼه باندې ولیکي دغه ان شاء الله. کنه شي لیکل دي سکرین شاټ وباسه، دا لاشه بازار ته لاشه او دینا چاپ وباسه، دا راوړه کوړه په دغه کې ور واچو، ټیل کې ور واچو. ان شاء الله دا عمل روزانه استعمال کا کار بدوش.